أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العظيم. دا سورة بقره پا اولو 15 آیاتونو کې داغ خالص مخلص مومنانو صفتنا بیان شوی دی چې په ظاهر او باطن کې مومنانو. بیا دو آیاتونو کې دا هغه کافرانو بیان وشو چې هغوی په ظاهر او باطن دواړه کافران دي، په زړه او په خولې دواړو سره کافران دي. ورپسې 14 آیاتونو کې د هغه خلکو بیان دی چې د څه مصلحت یا د څه دباو او د یری د وجې نه اسلام په ژبه خو منه خو په زړه نه منه. داسې خلکو ته د شریعت په اصطلاح کې منافقان ویلی شي. منافق دیتا وی چې ان یعترف بلسانه بالایمان ويقر به وينكره بقلبه ويصبح على حال ويمسي على غيرها. تفسیر خازن لکھی ان یعترف بلسانه بالایمان، منافق هغه دی چې په ژبه د ایمان اقرار او اعتراف کوي. وینکره بقلبه، او په زړه ترې نه انکار کوي. ویصبح على حال ویمسی على غیرها، او د سحر په یو حال کې ماښام په بل حال کې. دغه رنګ منافق هغه چاته ویلی شي چې څوک اظهار د خیر کوي او په زړه کې شر وي. ابن کثیر تفسیر لیکي النفاق اظهار الخیر و اصرار الشر، اظهار د خیر کوي او پټ په زړه کې شر ساتي. د منافقانو صفتونه قرآن مجید کې چې راغلي دي هغه مدني صورتونو کې دي. دا ځکه چې په مکه مکرمه کې نفاق نو، منافقان نو، بلکې الته داسې خلکو چې په ظاهر کې به د کفارو د زور او غلبې د وجې نه د ایمان اظهار نشو کولی، خو په زړه کې به مؤمن و. مکه کې بعضې به داسې و چې زړه کې به مؤمن و خو ښکاره به ایمان د کافرو د یرو نشو ویلی. نو د منافقانو صفتونه مدني صورتونو کې راغلي. البته کله داسې وي چې ټول صورت خو مکی وي خو څه بعضې حصه پکې مدني وي، نو په هغه حصه کې د منافقانو ذکر راغلی دی. پیغمبر علیہ السلام چې مدینه منورې ته هجرت وکړ، نو الته د انصارو دوه ډلې وي، یو اوس او بل خزرج.
چې په جاهلیت کې د بوتانو عبادت کو لکه د عربو د مشرکانو په شان. او د یهودیانو هم درې قبیلې وي، یو ته به بنو قینقاع وي، دویم بنو نذیر او دریم بنو قریظه. د بنو قینقاع او بنو نذیر د خزرج سره او د بنو قریظه د اوس سره دوستانه تعلقاتو. د اوس او خزرج نه خوش قسمت خلکو ایمانونه راوړل او په یهودیانو کې عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ غوندې سلګو کسانو اسلام قبول کړ. تر دغه وخت پورې لا هم نفاق نو، ځکه چې مؤمنانو د پاره لا داسې شان او شوکت نو چې یره کېدې شوه. خو هر کله چې د بدر عظیم الشان واقعه پیښه شوه چې په هغې کې د الله پاک د طرف نه اسلام او اهل اسلام ته لوی شان او عزت ورکړی شو، نو عبدالله ابن ابی ابن سلول چې د خزرج قبیلې نه و او د مدینې منورې خلکو د پیغمبر علیه السلام د راتلو نه لږ غوندې مخکې په مدینه منوره کې دته بادشاهي حکومت ورکو. د مدینې خلکو عبدالله ابن ابی ابن سلول د مدینې بادشاہ جوړو، فیصله یې کړې وه. د اوس او د خزرج د دواړو ډلو رئیس جوړېده. خو چې کله پیغمبر علیه السلام مدینه منورې ته تشریف راوړو نو د عبدالله ابن ابی ابن سلول د مشري ختمه شوله او پیغمبر علیه السلام ته بس مشري ټوله حواله شوله. نو د دې سړي په زړه کې اسلام او اهل اسلام سره حسد پیدا شو. نو د بدر د واقع نه پس ده وویل چې اسلام خو مخ پړوان دی روان دی. نو ده په اسلام کې منافقانه طور باندې خپل اعلان وکړ چې زه مسلمان یم. بیا د ده په طریقه باندې نور خلق داسې و چې هغه را روان شو، په ظاهره اسلام کې داخل شو او په دې طریقه د اهل کتابو نه بعضې کسان منافقانه طور باندې اسلام کې داخل شو. نو دا یو جماعت تیار شو د منافقانو، یو ډله تیاره شوله د بعضې مصلحتونو په وجه د اسلام د قوت او شان شوکت او دباو او د یرې د وجې نه اسلام کې داخل شو او زړه کې اسلام نو. او پیغمبر علیه السلام و مسلمانانو سره بغض او حسد ساته. بیا رستو دی خلکو د منافقانو اسلام ته او مسلمانانو ته او پیغمبر علیه السلام ته ډیر تکلیفونه او ضررونه رسول او پورا منظم طریقې سره کوشش یې کو. نو دا ډله هم د مخکې په شان کافرانو، خو د دې ډلې د مخکې ډلې نه ضرر زیات و. د مخکې ډله خو سوچه کافر و، ښکاره به یې من کافران یو. د هغې نه خو ځان بچ کول اسان و، ځکه ظاهر او باطن یو شان کافر و او دوی په ظاهره مسلمان او پټ کافر، نو د دوی د ضرر نه بچ کېدل مسلمانانو ته آسان نو. لکه دا په مسلمانانو کې ګډ وډ شریک بو، د مسلمانانو هر قسمه راز نه به خبرېدل. یو ځای ناسته پاسته په وجه باندې مسلمانانو د دوی هغه خباستونه هغه ښکاره کولی هم نشو، بیانولی نشو. د دوی مثال د لستوڼي د مارو، ضرر یې زیات
او ځان ساتل تینا مشکل نو ځکه الله پاک دلته د ښکاره کافرانو بیان صرف په 2 آیاتونو کې وکړو او د منافقانو بیان په 14 آیاتونو کې وکړو ورسره د دوی 2 مثالونه بیان کړي چې مؤمنان تینا ښه هوښیار شي او د ضرر نه ځان بچ کړي منافقان 2 قسمه دي یو اعتقادی منافق دی چې عقیده خراب وي په ظاهره کلمه وي د اسلام مدعی وي خو د اسلام د بنیادی عقیدونه د عقیدینا منافقانه انداز کې منکر وي او یا د مکمل دین اسلام نه په باطن کې منکر وي نو د دې قسمه منافق سزا د ښکاره کافر نه زیاته ده او د ده په باره کې الله فرمایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بېشک منافقان د ټولو نه لاندې طبقه د اور کې وي پښتانه چې ورته اتشین وي اتشین کې وي دویم قسم منافق هغه دی چې د عقیدې په لحاظ خو مسلمان وي او د اسلام ټولې بنیادی عقیدې د زړه نه مني خو په عمل کې د منافقانو په شان وي یعنی د منافقانو بعضې عادتونه او عملونه چې د اسلام د تعلیماتو نه مخالف وو نو دی هغې عملونو کې څه عمل کوي نو پیغمبر علیه السلام د هغې عملونو نشاندهی په مختلفو احادیثو کې کړې ده نو چې څوک هغه عملونه کوي نو هغه د عمل په اعتبار سره منافق دی یعنی دی خو مسلمان خو عمل د منافقانو دی نو دا قسم منافق کافر نه دی البته غټ ګناهګار دی د پیغمبر علیه السلام د وفات نه پس د وحی سلسله ختم شوه نو دا قسمه منافقان په ظاهره مسلمانان دي په ټولو ضروریاتو د دین باندې عقیده لري نو د دې په باره کې په ظاهره د مسلمانۍ فیصله کیدی شي او قطعي طور باندې د اعتقادي منافق حکم په نشي کېدی ځکه عقیده د زړه شی دی او د زړه حال پټ دی موږ دا نشو ویلی چې دا اعتقادي منافق دی البته که د عمل نه معلومیږي نو عملی منافق ویلی شي اعتقادي منافق په وحی معلومیږي او پیغمبر علیه السلام وفات شو د وحی سلسله بند شو دا منافق شو د منافق سره نږدې یو بله طبقه ده چې هغې ته زندیق وایي دا زندیقان څنګه دي که څوک داسي چې په خوله باندې خو دعوا د اسلام کوي او د اسلام د عقیدو او حکمونو په باره کې په قرآن مجید او احادیثو کې راغلي الفاظ په خپل حالت برقرار ساتي خو د هغې په معنو کې داسې فاسد او غلط تعویل کوي چې د هغې په ذریعه د هغه شرعي عقیدې او حکم هغه حقیقت او حیثیت بدلیږي کم چې پیغمبر علیه السلام او صحابه کرامو او د امت د بزرگانو نه مسلسل او متواتر را روان دي او امت په هغې اجماع کړي وي لکه د مثال په طور داسې وایي چې قرآن حق دی او په قرآن کې د جنت او د دوزخ ذکر هم حق دی او دا بندوي مراد د جنت نه هغه خوشحالي ده چې انسان ته په سبب د ښو صفتونو اختیارولو سره حاصلیږي په دنیا کې آخرت کې چې کوم جنت دی هغه نه مني او په قرآن کې چې کوم جنت ذکر کیږي نو د هغې نه مراد دا دی چې د ښو صفتونو په وجه باندې کومه خوشحالي بنده ته دنیا کې حاصل بس دقه جنت دی او د آخرت جنت نه مني او د دوزخ نه وی څه مراد دی وی هغه پیمانی
چې په سبب د خرابو خویونو عادتونو بنده ته حاصلیږي وی دغه ته دوزخ وی نه دی وی نه جنت شته نه دوزخ شته وی دا خو په دنیا کې د خو صفتونو په وجه خوشحالي حاصله شو جنت او د بدو صفتونو په وجه باندې خفقان حاصل شو دا دوزخ وی قرآن منم او قرآن کې جنت او دوزخ هم منم خو دقه مطلب دی نو دې ته زنديق وی دې ځان ته مسلمان وی خدا سړی زنديق یا دې سړی ته د مانزه خبره چوکي نو دی وی منم قرآن حق دی اقیم الصلاة پکشتا و د صلات نه مطلق دعا خشوع خضوع او عاجزی بس دقت نه مراد دی او دا باقاعده چې مسلمانان منځونه کوي وی دا ته نه مراد نه دی منځ منم او د منځ مطلب عاجزی کول او دعا کول پنځ وخت منځ نه مانی یا زکات څه ته وی وی زکات خو په عربی کې پاکوالی ته وی دا صاحب نصاب چې کم زکات ورکی پیسې ورکی وی دا ته نه مراد نه دی نو دا سړی زنديق دے په خپل فاسد او غلط تعویل باندې د یو قطعی او ثابت شوی شرعی حکم نه انکار کوي دارنګ دې د عذاب قبر نه انکار کوي منکر نکیر سوال کوي قبر کې داغې نه انکار کوي پوری صورت نه انکار کوي حساب کتاب نه انکار کوي ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پبارک وی چې وی جنتیان ندي یا د ختم نبوت د عقیدې نه منکر وی یا د پیغمبر علیہ السلام احادیث نه منکر وی یا د عصمت انبیاء نه منکر وی پیغمبرانو باندې د ګناهګارېدو خبرې کوي چې پیغمبران ګناهګار دي یا عیسی علیہ السلام اسمان ته د خطونه دی منکر وی اخر زمانه کې بیا دنیا ته دراتلو نه منکر وی یا یو شرعی حکم سپک گنی او دارنگ د پیغمبر علیہ السلام یا د نورو پیغمبرانو په باره کې ګستاخی کوي او چې کله عالمان رونیسي چې دا خبره خو غلطه ده نو دی ولا بیا رنگ رنگ تعویلونه شروع کی او ځان د کفر نه بچ کی نو داسې قسم خلکو ته د قرآن په ژبه کې ملحد وی ملحد حامیم سجدہ آیت نمبر 40 کے اللہ فرمائی ان الذين يلحدون في آیاتنا اغا خلق چې الحاد او کجروی کوي زمنګ په آیاتونو کې ولا يخفون علينا دوی په منګ باندې پټ ندي خدای وی زمانہ پټ ندي افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا هغه څوک چې دوزخ کې اچولی شي هغه بهتر دی او که هغه کس چې موږ ته په امن راځي یوم القیامه د قیامت پر اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر چې څه کوي هغه کوي الله په هغه عملونو چې تاسو یې کوي لیدونکی دی نو قرآن کې ورته ملحد وي او په احادیثو کې ورته زنديق وي عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی وسمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول وما دا پیغمبر علیہ السلام نا اوریدلی دی فرمایلی سيكون في هذه الامه فسخ مسخ پدی امت کې به مسخ وي شکل بدلیدل به وي الا وذلك في المكذبين بالقدر خبردار شدا به هغه کسي چې د تقدیر نه انکار کوي او تکذیب کوي الزندیقیه دا زندیقان دی اکفار الملحدین کتاب کے علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ لکھی او کنز العمال کتاب کے هم یو حدیث مبارک راغلی دی پیغمبر علیہ السلام پخپل امت کې د یو داسې قوم دراتلو پیشنګوئی کړی ده چې هغوی به د یهود و نصاراو په شان کفر کوي
د الله کتاب بللی په قرآن باندې د ایمان راوړلو دعوا هم به کوي د هغې نه پس به کفر هم کوي. وګوره حدیث دی پکې دا الفاظ راغلي اولئک زنادقة هذه الامه، دقه کسان د دې امت زندیقان دي. نو دا زندیق هم په حقیقت کې منافق وي اگر که دی خپل کفر او بېدیني نه ښکاره کوي او ځان په مسلمانانو کې حسابوي. د ده باطني خباثت ډېر زیاتی او مسلمانانو ته د ده ضرر د ښکاره کافر نه ډېر زیاتی. د دې خلکو نورم ډېر خباثتونه دي بې حده زیات. دا د زندیق او د منافق په منځ کې دا فرق اکفار الملحدین کې علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اکفار الملحدین کتاب کې کړی دی. ومن الناس بعض د خلقنا من اغا سوک دی یقولو چې وای آمنا من ایمان روڑی دی باللہ پا اللہ پاک باندې و بالیوم الاخر او پرواز د آخرتم ایمان روڑی دی وما هم بمؤمنین حال داری چې دوی ایماندار ندی. دے آیات کې اللہ پاک د منافقانو تش په خولې باندې په الله تعالی او په آخرت ایمان راوړلو دعوه ذکر کړه او بیا الله د دوی د دې دعوې رد وکړه چې دوی د الله د طرف نه په الله تعالی باندې او په ورځ د قیامت باندې د ایمان لرلو دعوه صرف د ژبې په سر کوي او په حقیقت کې دوی په الله او په ورځ د آخرت ایمان لرونکي نه دي. دا دعوه د دوی په حقیقت مبنی نه ده، دوی دروغجن دي. دلته یو سوال دا پیدا کیږي چې منافقانو خو په ظاهر کې او په خوله باندې ټول دین باندې د ایمان لرلو دعوه کوله، ځکه چې دوی د مسلمانانو په ډله کې په ظاهر کې ځان شمیره او د مسلمانانو په صف کې د ځان شاملولو دپاره دا ضروري وه چې په ټول دین باندې مکمل ایمان ولري. نو دلته د دوی په دعوه کې صرف د دوو عقیدو ایمان بالله او ایمان بالیوم الاخر ذکر ولی شوی دی. د دې سوال نه جواب دا دی چې په اسلامی عقیدو کې دې دوو عقیدو ته ډیر زیات اهمیت او عظمت حاصل دی، ځکه چې څوک په الله تعالی باندې د ایمان لرلو دعوه کوي ظاهره خبره ده چې په الله تعالی باندې با ایمان په هغه طریقه راوړي چې څنګه الله تعالی غواړي او څنګه چې د الله تعالی ذات سره مناسب وي او د هغه په کتابونو باندې او ټولو رسولانو باندې او ټولو احکام او شرایعو باندې با ایمان لري او په دنیا کې به د الله تعالی د مرضیاتو مطابق زندگی تیری او د الله تعالی د طرف نه منع شوي څیزونه نه به ځان ساتي. ځکه چې د دې بنده به دا عقیده او دا به یقیني چې زه به الله ته پیش کېږم، حساب کتاب به راسره کېږي، نو په نیکو اعمالو به راته ښه بدله او په بدو اعمالو به راته سزا میلاویږي. نو په ایمان بالله کې اشاره شوې ده دې خبرې ته چې په زندګۍ کې چې د خدای د طرف نه کم احکام او هدایات بندگانو ته راځي نو په هغې ټولو زموږ ایمان دی. او په ایمان بالآخرت کې دې ته اشاره ده چې په آخرت کې څه پیښیږي او د دنیا په ژوند کې شو اعمالو باندې جزا او سزا ملاوېدو باندې زموږ ایمان دی. ظاهره ده چې دا ټول د پیغمبر علیه السلام د تعلیم نه بغیر نشي معلومېدی، ځکه چې د حواس او د عقل په ذریعه د الله مرضیات او نامرضیات او د آخرت خبرې نشي معلومېدی. لہذا د ایمان بالله او بالیوم الاخر په ضمن کې ایمان بالرسول هم راغی. نو گویا چې دوی دا دعوه لرله چې زمونږ په الله
او د آخرت پر ورځ او د الله په پیغمبر په محمد رسول الله باندې ایمان دی. او دا دعوه شامل شو په ټول دین باندې ایمان راوړل تا. د ایمان بالله او ایمان بالیوم الاخر د دعوی سره د دوی د ایمان بالرسول دعوه هم راغله. دې خبره کې دوی دروغجن دي، په پیغمبر علیه السلام یې کله ایمان راوړل. دا منافقان په دې دعوه کې دروغجن دي چې موږ په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړل. سورة منافقون کې د دوی خبره الله ذکر کړې ده. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. چې کله تا ته دا منافقان راشي نو دوی درته وایي چې موږ شهادت کوو چې ته د الله رسول یې. والله يعلم انك لرسوله. الله ته علم دی چې ته د الله رسول یې. والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. الله گواهی کوي چې منافقان دروغجن دي. نو الله تعالی د دوی رد وکړو چې وما هم بمؤمنین، دوی ایماندار نه دي. او دې کې بل سوال دی، دا یهودیان چې نو دوی خو په الله ایمان لرو او د آخرت عقیده هم یهودیان لري په خپل تورات کې. نو دا منافقان اکثریت یهودیانو او په الله او په قیامت د دوی ایمان لرلو عقیده وا. او څه خلک داسې چې یهود نو چې یهود نه دي، نو هغوی په څه ناسه طریقه الله او آخرت منه. نو دوی وی آمنا بالله و بالیوم الاخر، او خدای وی دا دروغجن دي، ایمان نه لري. دا خو دوی د عقیدې سره برابر دي. نو ولې خدای پاک وی چې دی ایماندار نه دي او دی دروغجن دي؟ نو د دې جواب دا دی چې د خپل مزاج او خپل خواهش مطابق الله منل او ورځ د آخرت منل د الله پنیز منل نه حسابېږي چې ته د خپل مزاج مطابق منل کې، بلکې د الله پنیز هغه ایمان بالله او بالیوم الاخر معتبر دی کم چې د الله د ښودلو شوو صفاتو د پیغمبر علیه السلام او د قرآن مجید د طرف نه ښودلې شوو صفاتو حالات او هدایاتو مطابق وي. او دا قسمه ایمان د دوی نو، بلکې د الله سره به شرکم کو. عزیر علیه السلام به د خدای زویم ګڼه او د آخرت په باره کې به دا عقیده لرله چې موږ د پیغمبرانو بچیو او د شمیر یو څو ورځې به م دوزخ کې واچي، بیا جنت زموږ دی، هیڅ عذاب برابرلی نه. نو دا قسمه عقیده لرله. نو خدای وی دا عقیده دې سمه نه ده. او بل دا چې دوی وی آمنا بالله، من ایمان راوړی دی په الله او والیوم الاخر او په آخرت باندې م راوړی دی. نو ایمان بالله چې بنده یوازې لا اله الا الله ټول عمر وی او محمد رسول الله ورسره نی ویلې، الله یې دغه ایمان نه اخلي. صرف لا اله الا الله چې دا عقیده لري او د محمد رسول الله عقیده دی ورسره نی، الله وی یوازې په ما ایمان نه راوړه، دا ایمان دې نه منم تر څو چې محبوب را سره ونه مني. هغه ایمان به دې منلی شي چې الله او رسول الله دواړه ومني. او چې یوازې الله مني او رسول الله نه مني، نو الله وی نه اخلم ستا ایمان، سنبالې کا. اوس دوی پر خپله دعوه کې چې ایمان بالله یادی، دی دوکباز دی. یخادعون الله والذین آمنوا، دوی دوکه ورکوي الله لرا، والذین آمنوا او هغې خلکو لا چې ایمان یې راوړی دی. وما يخدعون الا انفسهم، دوی دوکه نه ورکوي مگر خپلو ځانونو ته. وما یشعرون، او دوی نه پوهېږي. منافقانو د طرف نه دا معامله اختیارول چې په ظاهر کې د ایمان او د اسلام دعوی کوي او په باطن کې انکار او مخالفت کوي، او دا خیال کوي چې په ظاهر کې دا ایمان په دې دعوی سره موږ د مؤمنانو طرف د جنگ جګړو نه بچ شو.
د سزا د تکلیف نه به بچ شو او دنیایي فایدې به راته راشي لکه مال غنیمت کې به حصه راکړي مسلمانانو سره به شریک شي او مال جان به محفوظ شي نو دوی په داسې معامله کوي لکه چې دوی الله له دوکه ورکوي او مؤمنانو له دوکه ورکوي د څه مصلحت په وجه دوی دا کار کوي نو دوی دوکه ورکوي نو دوکه داسې بنده ته ورکړی کېږي چې د پوره حالاتو نه خبر نی نو څوک وله دوکه ورکړي نو الله له څنګه دوکه ورکوي الله د پوره حالاتو نه خبر دی نو الله له خو دوکه نه ورکېږي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء نو دوی پیغمبر علیہ السلام له دوکه ورکوي یخادعون رسول الله دوی دوکه ورکوي رسول د الله لره نو بیا دا رسول لفظ دی که حذف شو نو د دې دا مطلب شو چې دوی پیغمبر علیه السلام له دوکه ورکوي خو پیغمبر علیه السلام ته دوکه ورکول داسې دي لکه الله ته دوکه ورکول دې کې د پیغمبر علیه السلام عظمت ښکاره کېږي چې پیغمبر علیه السلام له دوکه ورکول داسې دي لکه الله ته دوکه ورکول یو مثال داسې دی لکه د حکومت یو نمایندی او هغه له د عوام دوکه ورکي نو خلک وی د فلاني حکومت له دوکه ورکړه نو د حکومت یو نماینده له دوکه ورکړي نو خلک وی حکومت له دوکه ورکړه نو دا پیغمبر علیه السلام د الله نماینده دی الله حاکم اعلی او پیغمبر دا د الله نماینده او خلیفہ نو دته دوکه ورکول داسې دي لکه الله ته دوکه ورکول او بعض عالمان وی دې ده کې ذکر د الله صرف د تحسین د کلام د پاره دا کلام په خشته شي معالم التنزیل تفسیر لیکي وقيل ذکر الله ها هنا تحسین والمقصود بالمخادعه الذين امنوا مقصد دې ده کدا چې دوی مؤمنانو له دوکه ورکي او بعض مفسرین وی دوی د جهالت د وجنه دا خیال کوي چې غنی من الله له دوکه ورکړه دا منافقان د خپل جهالت د وجنه دا خیال کوي چې غنی من الله له دوکه ورکړه بیا دا معنا شو چې دوی د خپل خیال مطابق الله ته دوکه ورکوي یخادعون الله فی زعمهم دوی خیال کوي چې الله له دوکه ورکړه نو الله به دوی له د دوی د دې دوکې سزا ورکوي سورة نساء کې الله فرمایي یخادعون الله وهو خادعهم دوی الله له دوکه ورکوي الله دوی له دوکه ورکوي یعنی الله دوی له د دوی د دوکې سزا ورکوي د دوی د دوکې سزا الله دوی له ورکړه وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون دوی دوکه نه ورکوي مگر خپل ځانونو له نو حکم شرعي کې که یو سړی دوکې کوي ناغم ځان دوکه کوي لکه یو سړی ناغه زکات په جمع شو ډېر زکات په راغی یا پیسو ته وکړه دا ټول ډېرې به ورکوم اورېږه وي او چل کوم نو د زکات نغدې پیسې په منګي کې واچولې او د پاسه په غنم واچولې دغه منګي جومات ته یوړو مولا صاحب ته وی چې مولا صاحب راشه دا منګي او په دې کې چې کم زکات دی نو دا ټول واخله قبول کا
دې منګي کې مې زکات راوړې دی دا قبول کا اوس النوې چې په دې منګي ویخ کې روپې هم د زکات دي وې دې کې منګي کې مې زکات راوړې دی دا زکات ټول قبول کا مولا صاحب غریبونو بس هغه واخشته منګي چې قبول یې کنه دی ورته وی چې مولا صاحب دا خو ستا د اجرندې یوه خلم نه کېږي او څه به دا اجرندې راوړې خوښه دې نه ده چې دا منګې سره د دې زکات ټول تا نه په 100 روپۍ واخلم هغه وی چې دی خو د 100 روپو غنم هم نشته دی او دې په 100 راکړي وی ډېره ښه ده ویخله هغه منګې وله ورکړه 100 روپۍ واخیستې کور ته راغې ښځې ته وایي ملا له مې هم دوکه ورکړه او خدای له مې هم دوکه ورکړه نه ته ملا له کوم ځای دوکه ورکړه او خدای له کوم ځای دوکه ځان له دوکه ورکړله یخادعون الله والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم ځان له دوکه ورکړله نو د منافقانو چې تش په خولي ایمان یادو چې په الله مې ایمان دی او د قیامت په ورځ مې ایمان دی او دی وی چې د مسلمان د گزاره بد شوم او چې مال غنیمت راغی نو مال هم په کیسه راکړله نو دا مسلمانان مې دوکه کړل نو مسلمان دې نه دی دوکه کړی ځان دې دوکه کړ مثال یې داسې دی لکه یو ډېر خطرناک مریض دی او چا په چل ول باندې ډاکټر له بوته ډاکټر له نته چې ډاکټر له بوته نو وی ډاکټر صاحب دنه تپوس پوښتنه وکړه دا بیماري ولا معلومه که علاج ولا وکړه ډاکټر والا زړه کته وی زړه دې څنګه وی بالکل ټیک ټاک دی او کور به چغه والے زړه مې خوږیږي بالکل ټیک ټاک ټوخې کې وی نه ټوخې نه کومه بریخونه دې شته نه خیمه او چې کم ته پوس کوي نو دی وی خیمه نو ډاکټر کته خو جک جوړي وی خاندې او وی د خپلوانو په زور راستم زه خو جوړې ما بار روته وی ډاکټر مې دله دوکه کو کنه وی تاسو خو چې دا ډېر قابل ډاکټر څنګه مې دله دوکه کو نو ډاکټر یې دوکه کو کزان یې دوکه کو لګي ورځې پس به سټ وټ شي که ډاکټر ته خپل بیماری خولې وه هغه به مناسب علاج ولا کړو جوړ شو دو ته زه جوړې من هغه مې زه جوړې زه لاړ شم نو ځان یې دوکه که ډاکټر یې نه دی دوکه کړی ومن الناس بعض د خلقنا من اغسوک دی یقول آمنا چی دی وی منگ ایمان روڑی دی باللہ پا اللہ پاک باندے و بالیوم الاخر و پر وزد آخرت مم ایمان روڑی دی وما هم بمؤمنین حال داری چی دوی ایمان دار ندی یخادعون اللہ دوی دوکا ورکی اللہ لرا پخپل خیال کے یا دوی دوکا ورکی رسول اللہ لرا پخپل خیال کے والذین آمنوا او اغی خلق تا دوکا ورکی چی ایمان روڑی دی وما یخدعون الا انفسهم دوی دوکا نورکی مگر خپل زانونو تا وما یشعرون او دوی پوئیگینا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين